السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو، یو مفتی نن سبا راوتی دی، د مفتی محاذ په نوم باندې هغه مشهور دی. و دغه مفتی چې څه وایي نو هغه ډېر عجیبه دي او ناشنا دي. دغه مفتی څه ټپي او څه شعرونه نن سبا وایي. تاسو د دې د الفاظ لږ واورئ، په دې باندې بیا څو خبرې. ما د یار بنگړي پلاس کړل شور اورم الګانو خوښي نیم نستوړي ډک وجود تنګي جامې دي، نیم نستوړي ډک وجود تنگی جامی دی. ڈی جے میوزک شادی حال دے پرشکال دے میرے گا مبارا مری گا مادانی رے مبارا مری رے رے مگرے رے مگرے رے مگرے رے مگرے سا. محترم تاسو د دې مفتی معاذ دا شعرونه واورېدله چې دغه مفتی معاذ پکې وایي نیم نستونی ډک وجود تنګي جامې دي، او دغه رنګې د پکې دغه بنګړي بنګړي میاد کړي دي، دغه سګرټ یې پکې میاد کړي دي. نو دا د دې مفتی اشعار دي او دا د دې هغه الفاظ دي. زه خو یم محترمو، آیا مفتی به دا کارونه کوي؟ مفتی به داسې نیم نستونې او ډک وجود تنګي جامې به یادوي، او مفتی به دغه بنګړي یادوي، او مفتی په خپل شعرونو کې به هغه سګرټونه یادوي. دا خو هېڅکله د مفتی کار نه دی. دا الفاظ د عام سړي سره هم بدې ښکاري، د هغې سره مناسب نه دي. نو یو مفتی چې کوم څنګه داسې الفاظ وایي، زه خو یم دا به مفتی یم نه، خو صرف د مفتی د نوم د بدنامولو لپاره دا راوتی دی. او بیا د کم جماعت سره ولاړ دی، د هغه جماعت مرکزتیا کې چې د کم جماعت مشران هغه ورځ شپه په علماو پسې غاپي، په مدارسو پسې غاپي، په شیوخو پسې غاپي، او هغه مشر وایي چې زه به تاسو ته ډوکړي او باجي دغه څیزونه به تاسو ته ښیمه. نو ته به داسې مشر پسې روان یې، د داسې مشر چې کوم د حمایت کې، او بیا چې کوم اشعار وې ټول چې کوم دی دا ستا د شریعت نه خلاف دی. آیا شریعت د دې شنو اجازت راکوي چې موږ د په شعرونو کې هدایت کوو؟ حضرت حسان رضی الله تعالی عنه اشعار ویلي دي، خو هغه چې کوم اشعار ویلي دي نو هغه داسې اشعار نه وو. په هغې کې د نبي علیه الصلاة والسلام صفت دی، چې د اسلام صفت دی، چې د قرآن صفت دی. ستا په شعرونو کې د جنکو صفتونه دي، غټ وجود د نري وجود صفتونه دي، پکې د تنګو جامو پکې چېرته صفتونه دي، د بنګړو د سګرټو پکې صفتونه دي. نو دا ته څرنګې د هغه اشعارو سره وي. د علماو نوم مه بدناموه، د مفتیانو نوم مه بدناموه، او که خامخا ستا زړه کېږي په دې باندې بحث مباحثه کول غواړې نو انشاءالله موږ هر ټایم چې کوم دی ستا سره ناسته تیار یو. ته راشه مخې ته، بیا به پته ولګي دود کا دود اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءالله. بیا پته ولګېږي چې څوک په حق دي او څوک په ناحقه باندې دي. نو تا ته موږ درخواست کوو چې تا کوم پټکې والی دی او دا کوم ګیرې تا پرېښودي ده، نو موږ تا ته دا نه وایو چې دا ګیرې لرې کړو پټکې لرې کا. نه، پټکې او ګیره ښه کار دی. دا چې کوم دی په خپل ځای صحیح دي، خو ته چې څه غلط وې دا غلط څیزونه لرې کا. ځکه د دغه سره د پټکې هم بدنامي کېږي او د دې ګیرې بدنامي کېږي. د الله دپاره د ګیرې د بدنامولو کوشش مه کوه، د پټکو د بدنامولو کوشش مه کوه، او دغه غلط الفاظ پرېږده چې کوم نوجوانان ستا دغه جنکو په الفاظو باندې او یا د دغه سګرټو او د تنګ وجودونو په الفاظو باندې ډېر خوشحالېږي. او که دغې نوجوانانو ته تاسو ویل چې د قرآن پاک تلاوت کېږي راشئ، دغه رنګې ترجمه کېږي راشئ، دغه رنګې چې کوم دی د قرآن پاک تفسیر کېږي راشئ، نو یقین مې نه راځي چې بیا دغه تاسو ته کښېني او داسې چې کوم دی په شوق باندې ستاسو د الفاظ واوري. نو الله رب العزت دې موږ د داسې غلطو شعرونو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.